چا چې په شپږ فوټه بدن باندې اسلام نه راوسته ته په ایمان وایه چې مونږ لونه خرڅو کنه پیسې په نقد الو کنه بیا چې لور ورکه یا خور ورکه جرګه در تراشي مطالبه دي صحیح 10 تولې سره 40 جوړې جامې دومره ډینر سیټونه دومره کراکری پلانې ډینګړې ها د داباس کې دننه نه مور جواب راوړي چې ورته وایي چې جنگ راولي نو د بارډر یا د پولیس بینډ بم ور سره راولي مور پلشته دا جواب راوړي دا څه کنه اوس اسلام څه دی راشي وګور اسلام خو یو قانون دی چې پیغمبر عملی طور جوړ کړی ابو بکر صدیق چې خپل لور بی بی عائشہ پیغمبر ته په نکاح کوله جرګه کم ځای جهیز کم ځای روټای کم ځای بینډ کم ځای دعوت کم ځای خلق راغونډې دل کم ځای څو اس نو نکاح شو د پیغمبر کو او نکاح نو شوی پزمکا د بی بی عائشہ نکاح په اسمانونو کې خدای تړلې و راشي کم لور داسې واده کوي دا اسلام دی کنه د بی بی فاطمه واده دی مازیګر ټیم دی د بابر شړای لوپټا پیغمبر ور په سر کړه او په خپل ایجاب او قبول حضرت علی سره وکړو او جنکو ته چې دا د لاسونی سه حضرت علی کرے بوزي په دا اسلام دی کنه دا څه کولای شي شیخانو صاحبان سپینګیری ورته کینی خا نو کلمه څومره شونډه هر غړن دی لګا زاړه چيلي پشان راشي کته بجلیګر مولا تا دا کار کړی دی ما دا کړی دی راشي ما درې لونه واده کړی دي درې چې شم دې ګوان درته پیش کوم ما داسې کمی پیسه غوښتي کمی پیسه اغستی د کوره مې چې څه در توفیق مې ور سره کړی لکه د پیغمبر خپل وس کې بل څه نو یو میچن وا نو میچنې بی بی فاطمه سره په جهیز کې ور کړی تاسو اسلام منئ دا تاسو د ودونو حال مړی چې در کې وشي په مړی تاسو سال جوړ کړي هغه ځان له خپل غریوان کې سوچ کوئ چې مړی نم څه شی جوړ کړي نو عزیزانو عرض میں داو چې ترسو پوری اسلام په مونږه په دې خپل ځان نه حاوی کړ بل درته وایم قران کې راځي قران اصل اسلام دی کنه دی ها قبل شوی قران کې راځي چې لذک یوسفکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د سورۃ النساء د سر رکو دا کدویمه ده دویمه رکو یوسفکم الله فی اولاد یوسفیکم الله الله وی زدر تا وصیت کوم فی اولادکم دا اولاد په حق کې للذکر مثل حظ الانثیین چې د زوی دوی سی دی او د لور یوای سره نن تر پختون قوم چې ده خور له لور له کمال کې حصہ ورکي نو تاسو اسلام باندې بلکې پلار په ژوند خپل ټول مال زامنو پسې کی چې لور له د مرګ نرستو یې سلاړه نشي دا څه ده کنه تاسو اسلام باندې نو عزیزانو دا اسیو جوګته او یو هغه د مکه د کافرو خبره ده چې پیغمبر ورته وی چې وحدو ربکم یو خدای ومنئ دا ډېر بوتانم خدایان کړي دا دروغ دي هغه ورته وجدنا علیه آباءنا زمون مور او پلار په دې لار تیر شوی دي دا تر ته په کې اوس نه ویلارې څخه نو تاسو هغه اماما چې وجدنا علیه آباء بس پلار نکم چې څه کړی دي واور چا چې په لونو پیسې اغستی چا او په خوري پیسې اغستی دا لور او دا خور به د قیامت په ورځ د وینځو په صف کې ولاړی د وینځو ځکه چې دا اصیله وا او تا خرڅ کړه د ګډې او د چیلې او د غوا او میخي په شان دا به د وینځو په صف کې ولاړی وي او دوی به وایي چې الله زما پلار پاغه اسفل السافلین جهنم کې واچوا
چې زه اصیل او مو دې خرڅه کړې. ما په خبره پوه شوې. نو عزیزانو اسلام نشتا. دلته یو سړی حج لتلو په سودی چاله پیسې ورکړي، نو چې حج نه راغی 2 میاشتې پکې تیرې نو سود پې خاتلې. سړی ما پسې راغی چې مولانا صاحب دا جرګه مې وکړه چې دا سود راته پرېږدي دا نورې به ورکم. نو زه ورپسې ورغلم مالکه دا دلته د رامداس کې زه دې خبرې ځکه کوم چې د دې په دې سنبای کې هم لږ غشي وال پکار دي. ورغلم نو ما ورته ویل چې هلکه دا خو حج دې وکړو تازه او دا سود ورته پرېږده. ما ته ویل ملا صاحب ته م عجیبه سړی دې سره د حج څه کار دی؟ دا بزنس دی، تجارت دی. حج مې ځان له کړی دی، دا ځان له کار والله چې رای نه کړي چې مړی غوسه کړه. به یو شعر مې ورته وویل او تیرا روان شو. مال د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشتا، د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشتا، ولې خر به حاجي نشي په طواف. خرم د کعبې نه تاو را تاو کنو هغه مجي شو. حج دې وکړي هیڅ عمل ور باندې نه کا، د دنیا د پاره همرا لوی سفر کا. والله العظیم چې صرف دې لپاره چې حجي شي چې راشي څه شي ته جوړ شي نو زمانه زیات روزګار ورسره تاسو تماشې کوه. نو عزیزانو د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې راغلی یي، د عظیم قهر. والله العظیم دا بجلی دا آئنده وړي لا کېدای شي چې تاسو دې پکیلا نیم کې نه ناشته شي. 50 روپۍ یونټ کېږي. 50 دوايان راشي چې درته وخیم د پیسې نه 100 روپو ته ورسي. غوړي وګوره هر ورځ 100 روپۍ ګرانی. چینی وګوره، اوړه وګوره، د الله د عظیم قهر په لپیټ کې راغلی. په ځان پوهېږئ نه. ما خو درته ویل چې په هغه عیش اواز ځناورم پوهېږي، تاسو په هغه عیش هم نه پوهېږئ. عمر هسې تېر وخت تېر پته نشته چې یو ورځ هم نوره شته که نشته. لیکن افسوس په دې قوم او په دې ملک راځي چې بالکل په خبره نه پوهېږي.